بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سورة البقرة اول سپارہ لسم نمبر آیات کریمه ده. د منافقینو خراب خصلتونه ذکر کېدل. په دا خراب خصلتونو او قباحتونو کې یو د دوی وزرونو کې د شک بیماری پرته ده. فی قلوبهم مرض، په زړونو د دوی کې بیماری ده. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہما هغه فرمایي مراد بیماری نه بیماری د شک ده. د دوی د اسلام په باره کې شک دی چې دا دین حق دی او که حق نه دی. همدغه امام مجاهد رحمه الله اغیم دغه تفسیر کړی دی چې مراد د بیماری نه د دوی د زړونو شک دی. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه یو دویم تفسیر هم نقل دی. دویم تفسیر دا چې مراد د بیماری نه نفاق دی، منافقت. او منافقت دی ته وایي چې په زړه کې یو خبر یو په جبه باندې بل خبر، په زړه کې کفر او په جبه باندې دعوه د ایمان کوي. نو دویم تفسیر د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نقل دی چې مراد د بیماری نه بیماری د منافقت ده. او یو دریمه معنا هم شوی ده. حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنہ او طاووس رحمه الله غیوی مراد د بیماری نه ریاکاری ده. د دوی په زړونو کې ریاکاری پرته ده، خودنه کوي. لکه رستو براشي 5 سپاره کې د منافقینو په خصلتونو کې چې دوی منځ نه کوي. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس. منځ نه کوي کوي نړیر په ناراسته سره کوي. او بل دا چې خودنه کوي خلکو ته، د خلکو د خودنه د پر منځونه کوي. نو دا خودنه ادم یو بیماری ده، د زړه بیماری ده، روحاني بیماری. فی قلوبهم مرض، وزلونو د دوی کې بیماری ده. او مراد د بیماری نه جسمانی بیماری نه ده چې انسان په زړه باندې درد راشي، ساډوبې پې راشي، وینه بند شي. دغه بیماری ته مراد نه دي، بلکې روایتو کې راځي چې منافق انسان ته جسمانی بیماری ډېره کمه لګي. جسمانی بیماری په پاله آسان نه راځي. دا بیماری چې په راځي دا مؤمنان وي، دا د الله طرف نه ازمایښتونه امتحانات دي او د ګناهونو درجېدو ذریعہ او سبب دی. نو منافق د هغه روحاني بیمارو طرف ته اشاره ده. فی قلوبهم مرض، فزړونو د دوی کې بیماری ده، بیماری د شک، بیماری د منافقت. فزادهم الله مرضا، زیاد بکی الله تعالی دوی لره دغه بیماری، د بیماری بوله زیاته کی، مرض بوله زیات کی. فزادهم الله دا دو توجیهات شوی دي.
یا دا فی قلوبهم مرضون دا بیماری د دوی د زړه ویښ ته رسېدلې ده نو دا بیماری پلیتی ده او وروسته به راشي 10 سپاره کې فزادتهم رجسا الی رجسهم د دوی دغه بیماری هغه به زیاته کې پلیتی د بیماری زیاته به کې ولا سره د زیاتوالی نورم او دا پس باندې دا په نزول د قران سره قران شریف چې څومره نازلېږي نو هغه مر د دوی بیماری زیاتېږي شکونه شبهات نورم زیاتېږي دویم دا فزادهم الله مرضا دا خیری و تشوی دی زیات دی کی الله تعالی د دوی د بیماری نورم ولی دوی د قران په نزول کې د قران په حقانیت کې شک کوي او د پیغمبر پر رسالت کې دوی شک کوي او عقیده د آخرت هغه دوی نه مني هغه کې شک دی نو چې دا نه مني او شکونه کوي نو الله د دوی د شکونه نورم زیات کی فزادهم الله مرضا اوس خیری سوق کوي چې سوق کمزوري وي هغه خیری کوي کنه نو ثابت شو چې دې نه ثابت شو دا خبره انسان ضعیف دی کمزور دی بدل نشي غشتي نو کو خیری چاته کینو سبد نه ده اوس دلته سوال ذهن لراځي چې دا خیری خو تعالی کړی دی په الله باندې خضوع او کمزوري نه راځي نو جواب دا دی چې دا تعلیمن دی د امت د پاره تعلیما لامه د دې امت د پاره یو تعلیم ورکول شي چې منافق انسان ته تاسو خیری هم کول شي فزادهم الله مرضا فزیات دي کې الله تعالی د دوی دغه بیماری د منافقت نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه هم په بعض موقعو کې خیری کړی وي لکه د نبی علیہ السلام دولونه د ابو لهب په زامن باندې واده وي او چې کله پیغمبر علیہ السلام د نبوت اعلان فرمایو نو دغه دوانو ظالمانو د رسول الله مبارک لونه پرې خودلې ابو لهب ته پرېږي د یو نو معتبو د بل نو معتبو نو دغه معتبو راغی د نبی علیہ السلام مخ کې ډېر ګډ وډ خبرې وکړي او استالور مې پرې خودله او بیا بعض روایتو کې راځي چې د پیغمبر علیہ السلام نه مریت لاس ورواچو نو کله چې داسې وکړل نو نبی علیہ السلام فرمایل وی الله تعالی دې د الله تعالی دې د سپونه یو سپې په ستا په دې ماره مسلط کی ولې زما ماره تعالی سره چې الله تعالی دې د سپونه یو سپې ستا په دې ماره مسلط کی او همدغه سی بیا وشوله یو سفر باندې روانو او ابو لهب خلکو ته وی چې ګور زما د زوی ډېر خیال ساته چرته بلاري و د نقصان ونرسي نو په یو ځای کې دوی دمه کول او شپه او دغه متبا د خلکو په میانس کې سملو غیر چا پیرته نه خلک د شپې په تیار کې یو زمری راغی زمری او د خلکو داخلي به بویولې او په دې خلکو کې وردن نشو ته دې چې دې متبا ورورس او د په مړې باندې خلکې خودله او دې مردار کو نو دا خیری و رسول الله مبارک کړ او دا سی بل موقع کې هم اللهم عليك بقريش و فلاني نو کله انسان کمزوري وي بیوسوي ملګرتیا سره څوک نه کوي بدل نشي غستي خلق په ظلم کوي نو دغه ظالم ته خیری کول جایز دی او دغه منافق چې هغه فسادیان وي دي ته نقصان رسي هغه ته خیری کول جایز
ولهم عذاب علیم د دوی د پر عذاب دردناک دی. علیم په معنا د مؤلم، دا سی عذاب چې دوی له دردونه ورسي، وجود به او دردیږي به. بما كانوا یکذبون، په سبب د دې چې دوی دروغ وایي، په سبب د دې چې او دوی یکذبون دروغ به وایي. نو دوا قباحتون دلته ذکر، قباحت خراب صفت ته وي، خراب خصلت. یو دا چې شک د دوی په زړونو کې د اسلام په باره کې، دویم دا چې دوی دروغ وایي، گویا چې د مسلمان شان سره نه خایي چې دې دروغ وایي. دروغ چې وایي دا و منافق وایي. لکه حدیث مبارک کې راځي آیت المنافق ثلاث، د منافق درې نښې دي. اذا حدث کذب، خبرې چې کوي نو دروغ به پکې وایي. او واذا وعد اخلف، چې وعده چا سره وکړي نو د هغې مخالفت کوي. واذا اؤتمن خان، او که امانت ورسره څوک کېږدي نو هغې کې خیانت کوي. نو امانت مال دولت ته هم وایي چې څوک چا سره څه څیز کېږدي نو د هغې به پوره خیال ساتي. او امانت په خبرو کې هم دی. المجالس بالامانت، مجالس دا امانت. تا ته چا خبره وکړله چې تا ته دا خبره کوم، خو ګردا به چاته نه وی، دا راز دی. نو د هغه دا خبره تا سره راز دی، دا به بیخي چاته نه وی، دام امانت دی. نو د چا راز پاش کول دام خیانت دی. نو منافقینو هغې کې مرض د کذب د دروغ پروت. او رستو براشي الا لعنت الله علی الكاذبین، الا لعنت الله علی الكاذبین، او الا ان لعنت الله علی الكاذبین. په منافقی په دروغجن خلق باندې د الله لعنت وي. کوم خلق چې دروغ وایي په هغه باندې الله تعالی لعنت وري. نو منافقین سورلس کسان داسې وو چې د هغوی خو رسول الله مبارک ته الله تعالی قطعی علم نصیب کړو، پوهه ور نصیب کړو چې دا منافقان دي. او د دوی دغه منافقت په غزوه تبوک کې ښکارا شوی. غزوه تبوک کې دوی د نبی علیہ السلام خلاف سازش جوړ کړو چې د رسول الله مبارک د وجلو سازش جوړ کړو چې پلانی زیبانه کله رسول الله مبارک ورزی په اوخه بناسي مونږ بوله اوخه اويرو او بس را گزار بشي. په دې غرونو کې خکته بر زیوی غونډې وي پکې، نو چې کله په غونډې باندې ورخیږي نو بس اوخه به اويریږي. پیغمبر علیہ السلام به گزار شي. دغه ناپاک سازش الله تعالی رسول الله مبارک تخکار کړ. جبرائیل علیہ السلام راغی او ورته فرمایل چې دغه یو څو کسان دي، سورلس کسان دي، او ستاسو خلاف دا سازش جوړ کړي. نبی علیہ السلام حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ راوغوښتو. حذیفه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام رازدار صحابي، رازونه به ورته وی او غبدان سره غلی کل. ورته فرمایل چې دا سیدا سورلس کسان دي، دا غداران دي، او دوی زما خلاف د قتل منصوبه جوړه کړې، دا سازش جوړ کړي. رست براشی و ممن حولکم من الاعراب منافقون. سورة توبه کی بداغی ذکر رازی. نبی علیہ السلام تدغی سورلسو کسانو خو معلومات اوشو، خو نورم داسی منافقان دیرو چې داغوی معلومات لانو شوی. مختلف جهادونو کې دوی د جهادونو نه واپس شوی دی. یو جهاد نه 300 کسان د نیمې لارې نه را واپس شوی، او دغه عبد الله ابن ابی منافق د مشر. خو پیغمبر علیہ السلام ته د بعض نمونه نو خودل شوی، او علامات چې په دې نه خو باندې پیژندل شي. او الله ته فرمایلو ولو نشاء لاریناکهم
لګیشتمه سپاره کې براش کومنګو غواړو نو خامخا به دوی ته ټول اوخایو خدا سپکه منافقین ته ویلو لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض منافقین د خپل منافقت نه منش اول مرجفون فی المدینه چې په خار کې هغه قسم افواغان خوروي دا قسم مرزونه د دوی په زړونو کې پراتو او د دې مرض علاج هغه قران کې پروتو لیکن دوی قران مننه نه چې قران نه منو نو بس الله د دوی غ بیماری زیات کړي ځکه علاج نه کوي چې علاج نه کوي د بیماری به خامخا زیاتیږي واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض دا بل قباحت کله چې ویل شي دوی ته چې فساد مکوي پس مکه باندې قالوا نوائد انما نحن مصلحون بشک مونږه اصلاح کوون کیو دوی مسیباره کې براشي چې کله دوی ته ویل شي چې فساد مکوي نو دوی لا غرور او تکبر اونسي چې ښا زب فساد کوم زه خو پوهم او زما پوهه فهم ته خو څوک نه رسیږي نو دا بدمعشي چې دوی کوي ورته وای څوک چیرې دا ګناه مکو دی وای چې زه خو ګناه نه کوم اصلاح کوم نو التراجی بحسبه د دې لپاره دا ګناه کافی ده بس چې دا دې کوم خبرې کوي شیخ سعدی رحمه الله فرمایي چې ستا پتا کې یو بیماری وی یو عیب وی یو ګناه کې اخته دروغ وی غیبت کې یا بل څه ګناه او تا ته څه کوی چې دا ګناه مکوا نغه ته دعا وکا او خوشاله شه زکاغه ته ته وی او چې نه ستا خلاف بل چاته وی چې پلانې داسې دی پلانې داسې نو دغه بنده ځان په ګناه کې اخته کې غیبت وکړو نو خبر دا وی چې بنده په خپل ورته وی چې رتا کې دا خطا ده او دا فریق ده مکوا نو دا بنده دې په خوشاله شي ځکه قابل بنده د ګنا نه بچ څه به پس غیبتونه کول د خلاف خبره به کول نو دې یو ته مصلحت یو دې بل ته غیبت وي یو ته مصلحت یو بل ته غیبت وي مګر یو خبره وي لیکن په یو باندې انسان ته اجر ملو شو په دې بل وته ګناه یو بنده دی او هغه یو ګناه کوي او دا بل بنده ورته وي دا سم کوا نو دا چا چې وته چې دا مکوا نو داغه ثواب وشو دا مصلحت دی او یو بنده یو ګناه کې اخته دی او بل بنده داغه خلاف دا خبر بل چاته کوي نو دا غیبت دی دا مصلحت نه دی غیبت دی په دې باندې هغه ګناګاری منافقینو کې دا څه چاغي په فسادونه کول څه فساد کو د قران خلاف خبره د رسول الله مبارک د سنتو خلاف خبره په اسلام پس خبره په صحابه پس خبره او دغه سي پزماکه باندې رواني کول نو واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم دې مسپاره کې داسې دي واذا قيل له اتق الله اخذته العزه کله چې دوی ته ویل شي چې د الله نو یریګه داسې مکوا نو اونې چې دل خپل عزت او خپل تکبر او دوی چې ماته دی وی چې د الله نو یریګه زبد الله نه یریګ دلته کې دغه څه فرمای چې کله دوی ته ویل شي چې فساد مکوي دا څه کوي قالوا نوای دوی انما نحن مصلحون من خو اصلاح راوستون کی اصلاح کوون کی الله فرمای الا خبردار انهم بشکدوی هم المفسدون دوی فساد کوون کی دي ولکن لا يشعرون لیکن دوی شعور نه لري دی پوهیږي نه واذا قيل لهم امين بالقباحت او د صحابه کرامو
داغوی عظمت طرف ته اشاره چې صحابه معیار حق دي د حق د پاره معیار صحابه کرام د صحابه خپل جماعت دي نو دي منافقین ته چې کله ویل شي امنو ایمان راوړی کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړل دي کامل خلکو کامل خلک څوک صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین نو چې کله ورته وایي شي چې په صحابه په شان تاسو ایمان راوړل کنه غوي چې څنګه طریقې او څنګه قرباني ورکې دا سي تاسو اوکې قالو نوایدوی انؤمن ایمون ایمان راوړو کما امن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړل دي بے وقوفانو صحابو ته نسبت د بے وقوفتیا کوي الله فرمای الا خبردار انهم هم السفهاء بشک دوی په خپل بے وقوفان دي نو څوک چې صحابو ته نسبت د بے وقوفتیا کوي دا انسان په خپل بے وقوفه دي او دا په خپل ناپوهه دي نو منافق هغه د صحابو په طرز او طریقو باندې نه وی روان او رسول الله مبارک فرمایلو لا تسبوا اصحابي زما صحابو ته کنځل مکه بدر دی او پسې موای نو که څوک صحابو پسې خبرې کوي بدر دی او پسې وي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان کې سسپکه خبرې کوي یا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شان کې یا د معاویه رضی الله تعالی عنہ په شان کې دا انسان د ایمان نخلاص شوی دی د اسلام د دایره نه خارج دي په اجماع د امت سره نو صحابه معیار حق داغي په نقش قدم باندې تلل انسان کمال د ایمان ته رسیږي ایمان به کامل شي نو د منافقین بل قباحت دا چې صحابو ته بے وقوفان ویل وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا او کله چې دوی مخامخ شي د مؤمنانو سره ناصاب مسلمانانو سره راوځي قالوا نوایدوی آمنا مونږ ایمان راوړل ایمان د دوی په خلی سره په جبا صرف په جبا باندې ایمان په زړه کې خود دوی ایمان نو کړ نو د خپل یا خودی د پاره چې مونږ ته مال غنیمت کې حصہ ملو شي نو د مال د حصول د پاره دوی د دروغ او دعوی شروع کړ چې مونږ مسلمانان و اذا خلوا الى شیاطینهم او کله چې دوی ځان لشي د خپل شیطانانو سره شیطانانو نه مراد د دوی مشران دي هغه مشران مفسرین لیکي مشران د دوی د کفر لیډران د دوی کافران مشرکان او د يهودو احبار فحاسره د يهودو علماء ته احبار وای نو هغه د دوی هغه مشران چې يهوديان زګه سو منافقان يهوديانو نو کړ او صد دغه بل سره ملګرو عبد الله ابن ابي نو د دوی ټول په شریک مشران هغه مشرکان کافران او يهوديان نو هغه ته وسوي ان معكم من خستاس ملګرو پس کې په عقیده کې په کفر کې هم تاسو سره ملګرو انما نحن مستهزئون او مونږه ټوکی کوونکیو مسلمانانو پس مؤمنانو پس دا اس استهزاء کو داوی سپکاوی بیانو او هغه پس خندا کو الله یستهزئ بهم الله تعالی با بدل دغه استهزاء ور کی دوی له د ټوک الله چا پس مسخري نه کوي خو سزا به ور کی دوی له دغه ټوک وجزاء سیئه سیئه مثلها دینشتمه سپاره کې براشي الله تعالی دوی له سزا به ور کی هغه سزا چې کومه پکار د دوی لپاره دوی ټوکی کول مؤمنانو پس دوی پس بمدا ټوکی وشي قیامت ورځ براشي حدیث مبارک کې راځي
یو منافق په جهنم کې نو د جنت دروازه به ته کولوش وی راځه جنت ته راځه نو دی با را روان دي به خوشاله شي چې ما ته جنت کولوش تیز بر روان وي او چې څنګه جهنم نه براوتو شي ناګنه دروازه به بند شي دغه د دوی غ سزاګانې دي زړه به دردي جهنم نه براوتیم نشي او چې د جهنم د خلیل راورسي چې جنت را ته کولو دی وس په ورمنډه کم او ناګنه د جنت دروازه به ته بند شي ويمدهم قريبك دي دوی لرا فی طغیانهم په سرکشه د دوی کې یعمهون سرګردان به عمر بد دوی تیر شو په دقه سرګردان به پینځم سپاره کې وراشي مذبذبین دا به مذبذب وي نه به د مسلمانانو سره شي او نه به د کافرانو سره ما هم منکم ولا منهم نه دا منافقان نه دا غوی نه شو نه د تاسو نه شو نو دغه همیشه به دوی په دغه سرګردانۍ کې پراته وي زندگی به تیر شي او په دغه شکونو شبهاتو کې به پراته وي د زړه سکون به ته ملو نشي فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فزړونو د دوی کې بیماری ده پس زیات کړه دوی لره الله تعالی دغه بیماری ولهم عذاب علیم او اشتدد دوی د پر عذاب دردناک بما كانوا يكذبون فسبب د دې چې دوی دروغ به ویل واذا قيل لهم كل چې ویل شدویتا لا تفسدوا فساد مکوه فی الارض فزمکا زمکه نو مراد جنس زمکه ټول زمکه هر ځای چرته فساد اوروانی مکه قالوا نوائد انما نحن مصلحون بیشک مونږه اصلاح کون کیو اصلاح راوستون کیو الا خبردار انهم بیشک دوی هم المفسدون دوی فساد کون کی دی ولکن لا يشعرون لیکن دوی نه پوهیږي واذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته امنو ایمان راوړې کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړل صحابه کرامو رضوان الله اجمعين قالوا نوائدوی انؤمن آیا مونږ ایمان راوړو کما امن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړي دي بے وقفانو الا خبردار انهم بشکدوی هم السفهاء هم دوی بے وقفان دي ولكن لا يعلمون لكن دوی نه پوهیږي واذا لقوا الذين امنوا کلا چې دوی ملوشي د مؤمنانو سره قالوا نوائدا منافقان آمنا من ایمان راوړي دي واذا خلو او کلا چزان لشي الى شياطينهم دخل مشران سرا قالوا نوائدا منافقان انا معكم بشك منغا تاسو سريو انما نحن بشك منغا مستهزئون توقي كون کیو مؤمنان بسیم الله يستهزئ بهم الله تعالی با بدل د ټوکو ورکی دوی لرا ويمدهم او پریبک دوی لرا رابکا کی دوی لرا فی طغیانهم پسرکشید دوی کی یعمهون دوی بسر گردانوی صدق الله